نو تاسو او مونږه دا غریب خلق چیو دیتا نن دا اللہ دا عظیم قہر سامنا دا لیکن اوسم د دوی اصلاح نکی بالکل تاسو وګوره چې دې غریب قوم کې څه وخت کې وادي هغه وخت کې دوی نه د اسلام پښتنه وکا او تماشا وکا چې د دې هغه اسلام چرته دی اوس خزه او نر غړي تیر ورځو کې د یو مولا د لور واده نو کارډ چاپ کړو نو کارډ ما تم راغی بیا چې سورځ پسولی دم ماته وی چې ته قران لې مانځي سره غوښته و مان چې هغه ماشومه و چې په دعاګانو سره رسخت کی مال ماشومه ودول خو جایز نه دي میخله ماشومه وي تعالی شرم نه درځي چې ته د لور واده ته خلق راغواړي د لور واده ته خلق څوک راغواړي اوس چې زما دا حال شو فکار خو اول ما ته دي کړ چې زلور ودوم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور د واده نقشه مخه تکید ټیک زوی ودوم او د حضرت علی د واده نقشه مخه تکید اس تکلیف پر اس مصیبت بنی بس خو پلار دی کینی او جنا لگتا دی کینی او دو کسو په مخ کې دی ایجاب او قبول کیو ور روانه وای نن په ودونو کې وګوره دا مسلمان قوم چې دی ان دا تاسو ته خبره کوم په یو مغالطه کې مونږه چولی ای تاسو یو مولانا صاحب هغه په دې مسلم لیگ کې هغه به ورورا مموس کوي مودس کوي مرو جنی سیخ مسلم لیگ ته ووټ ورکړي دخل الجنه تاسو خیال را او زدا وایم چې مموس کوا مودس کوا مرو جنی سا مڅ کوا خو ما سره څه مهرباني وکړه دخل الجنه تاسو خیال را مونږ په یو مغالطه کې تاسو ساتلی خپکیږي ما معافي غواړم د علماونو چې خېټه د یو پر سیدلی وی او ټیزونه بل اچي د دب خېټه کې پکینی ها ټیز بسو کچي چې د چا خېټه پر سیدلی مړته روان ته بیړه دې دا غپلارم غر کدا او دا دان وړه ز په خلن نباسم او دخل الجنت س عقل سوچ سمجھ کانی در پوری تړلی دي ک سرونه دي علماء وی وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسولان مراد عقل کامل او سلیم مراد که پیغمبران نوی راغلم نو تاسو په توحید باندې مکلف وای چې په عقل سلیم او کامل سره به تاسو د توحید انتخاب کوله په دې کائنات
په دې قوم کې بالکل د سوچ ماده نشته د فکر نشته د دې کېږي بس نو زما عزیزانو دې ته لږ سوچ وکړئ زمونږ یو استاد زوی وشو هغه وخت کې به په روپۍ او نیمه باندې ښه مزیدار دیګ پخېدو د وریجو مونږ ورته چې زوی دې وشو یو دیګ وریجې پخې کا طالبان ورته راغون ویل ولی مونږ دیګ پوخ کا زوی دې شوی دی ویل بیا به سور شي مال مونږ به وخورو کنه ول تاسو به بیا سوای مونږ وایو چې شابه سي یاره مولانا صاحب ډېر ښه دیګ پوخ کړو کې نه ویل رامیان چې 100 کروڑه شابسي راغون کم یو انتی نه جوړي ورک شي ما تاړو شاباس موای اسی زما روپے یو نی متاوانه وي نن په دې شاباس پسې په قرضونو یالي زمکه غاڼه کوي زمکه خرڅي په سود یالي وسوق کله وطن یو پکې دی بلټ کې چې سوق مړې ژوندې ده نو الکه مړې ژوندې پکې لا چار ایسته د مړې ژوندې سي ها مړې ژوندې څه ته والله العظیم کزه خود چا مړی ته پدې نیت لاړ شم چې سبب دې زما مړی ته راځي په زندګۍ ولی زما کیدا صدا مم لمبا وی خلقا مم خخ وی خلقا مم لمبا وی خلقا مم خخ وی خلقا ما پډیران سپوتو غرز وی خلقا مم لمبا وی خلقا زما کی دا خدا دا جسم کے لزورشم قسم بخدای دے چازمکا بمرات چغاو کی وی بطواف کعبہ رفتم زی حرم ندا برآمد چی بیرون خانہ کر دی کہ درون خانہ آئی چی بیرون خانہ کر دی بزمی چو سجدہ کردم زی زمین دا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی کہ مرا خراب کر دی حرم تلاړم आवाज راته وشو چې بار دې س دنیا پلی تکړه چې اوسلا دنه نه رالی په حرم زمکه می چې سجده وکړه आवाज راته وکړو چې زدي پلی تکړم چې دا دریا کارې سجده په ما لګې ازمکه بم را پورې تنګي چې مونږ ولا لاندې ور په دې پوي چې د مدرسو کې طالبان اوس خو طالبان خدای غر کړو چې ګوره برګي چرګي په دې سرکو ګرځي را ګرځي لکه د یونیورسيټي کې د جنکای نه ګرځي دا څه بدویم وړ وړ ګرځي دې سبق نه وي دا ټول چې داري ماشين ته ور وړاندې کوم دا سرونه یو خو ګرځي او تنې بل خو ګرځي زما پلس کاله کې نه یادېږي چې ما د طالبګری زمانہ کې د غرمه ګرمه روټۍ خوړلې مرچکی سره ترمیره سره د پیاس پانه سره سړه روټه په خوا په مدرسې نه وي درسونو کې به مونږه سبق وي استاد به مونږ دغه وخړ او مونږ ور سره سړی وظیفه وخړ بیا هم سبق وي اوس چې غواړه خوروانی او استری کو ته طالب استری کړو جامو سره څه کار تاسو خیال والله العظیم که زما د طالبګری زمانہ کې دا یادی استری خو مونږ په خوب کې نه ولیدلې خامتا او مارکینا او چرتډر زور به وشونو د روپای شپږه تګه ز لټه بوونو
دا غینه بم چې دی 500 پاونه جامې او شسلورنه ګندل او د روپۍ کپڑا د لټي جامې بم چرته اختر کې جوړي. نو عزیزانو عرض می داو چې د ټول او یارانی زمانہ مثل گلے یناران یارانی زمانہ مثل گلے یناران در باغ آشنائی بوے وفا ندار در باغ آشنائی. وې د دې زمانه یاران د انارو د باغ په شان دي. ټول باغ کې چې وګورئ تس سر سر ګلونه به نیولي، خو چې باغ کې ټول کې وګورئ بوی به تي درنشي. موږ نه بوی نه رنگ تنگم ډېر ښه جوړ دی، بوی راکې نشته. دا عثمان مخ کې تقریر چوک مولانا شیر علي شاه سے ویکو ها پوه شوي په خاورې پوه شو سیوی په دې سړیزو کې مې تقریر کولو نو د شپې 1 بجې شو. مالکه څه خبره پوه شوي یاره له خوب غوندې راغلی او که بیا د مهرباني وکړه مالا داسې د ستاسو د پلار په میانه کې اوسېږم چې زه اوس به د سره بیا شروع کېږم. دا مولانا شیر علي شاه صاحب چې ما نه مخکې تقریر و د 15 کاله په مدینه منوره کې تیر کړي. 15 کاله په سن 82 کې زه عمرې ته تللی وم په مدینه منوره کې دلته پی ایچ ډي کوله. یو داو زمونږ د صوبه سرحد یو د مولانا صدر شهید صاحب زو، یو د مولوی علاؤالدین زو د ډیرو، یو د قاری روح الله او کچرو والا دا ګروپ والته زمونږ د علاقې دی روټای کړو. چې روټای کړو نو هغه کې یو مصری مدرس نو ما ته د شیر علي شاه صاحب وی چې دا مولانا چې دی ګوره دا دغه غوندې دی وران دی او چې مېلمه راشي دی په سوالونه کوي نو تکړه شاورته نو مال پوهه کا خدای ته وګوره چې سوال مالو نه کیو خدای خبر ده د سم مزاج دی دا د مصر دی وای مصریانو مزاج مونږ تر دې معلوم زمونږ بل مزاج دی د بل دی او پوهه کا ول نه دا پویږي نه خدای دې خیر کړي. اوس په دې خبره به تاسو څه پوښښ و دې وی چې ليس في الباکستان العلماء بل كلهم جهال. پاکستان کې علما نشته و دا ټول جاهلان دي. و دا کیدا مان به اوس کونډه بشیر علی شاه ورته ویل چې خبرې د سره کې د ملما سره وکړه. ما ته عربي کې وایي چې یا شیخ ما قولك في هذا الحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذا لا نفي جنس لأي وجه يخالفون الأحناف من هذا الحديث. وليس معكم الدليل في مقابلة هذا الحديث. ما ورته چې معنى الدليل من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. وفي هذا الحديث لا صلاة
هذا اللاء ليس لنفي الجنس بل هذا لنفي الكمال. ما توين قد ضعفه جمهور من المحدثين. هذا الحديث من كان له إمام قال ابن حجر هذا الحديث ضعيف. حافظ ابن حجر ويجي دا حديث ضعيف مال ابن حجر دا څورته په غوسه شو لکه مې سوچو کو چې وړای پروب ما ورته ابن حجر هو الشافعي لهذا الوجه كي يقول هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ليس بضعيف. غلط چې غلې شو روټه یو خړای شو چې مې اوس کله شو ها تر اخر دمه دې سړي بلغونه مال حافظ ابن حجر دې حدیث ته چې ضعیف ویلي دي دا وجه ده چې هغه شافعي مذهب او دا احناف مستدل دا حدیث بل دا احناف مستدل قرآن دے. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. یو بل مزیدار خبر دا وړي دلته دا جنجالونه ډیر دي تاسو د علاقې کې کنه ماما یو بل مزیدار خبر وره ازویا مجد مليان کله کله د مسلو کې اون خلی کنه الواشتاو نشتاو ګړاشتاو نشتاو زم به نظیر اشتا کنه خبره د سری شونډې نړۍ غاړې کوا مليان یې لیونی کړه ته پوه شوې الواشتاو نشتا پوهیږي چې دا دندان مې څوک نشي والی پرون مې وې د جمعې مونږ کې مالزمون قومي او صوبایي اسمبلی چې دي د دې مثال د قچرې دی قچره نه بلاربيږي او نه لنګيږي واحد حیوان دی چې نه لنګيږي او نه بلاربيږي په 45 کال کې ستاد قومي او صوبایي اسمبلی نه هیڅ راونه وته هیڅ پالیسی تیراونه وته ایس کارکردگی تیراونه وتا شرم پکار دے دا سے ملک تا شرم چې یو هایوے سړک د کراچۍ جوړیږي نا دمره چینیانه ورته راوستي دمره ستاده یونیورسيټي نه تاسو سره جوخته شي دا دې کې دا د ساينس پروفیسوران نه دي تاسو ګورئ دا لکان نه په خپل ولکه دا څوک دی دا د ساينس پروفیسر پارام کې نه پار مخوب نے شناسم پیران پارسان پارام کې د ساينس پروفیسر یونیورسيټي کې ما تقریر نو پروفیسر را سره یاره جی یہ کائنات کې سری پارام کې ته پر ریسرچ څه کوي ته پر ریسرچ کوي مستاسو د پوند چال پیدا او بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من انداز قدترا میں شناسم وہ یارسنگ جامی چاغند واغند خود استاد پند چال پہ جنما استاد انجینئرنگ یونیورسٹی نا سرک جوړول نه دی راوتی تر 45 کال کې هغه لم چینیان راوستي چین لم ټیکا ور کړی یعنی ستا انجینیرانو له سرک جوړول نه ورته جاس خو پریدا اټم بم خو پریدا هایدروجن بم خو پریدا نن د قاضي حسین احمد بیان دی چې هایدروجن بم جوړ کړ او بم جوړ کړ او پلانا جوړ کړ نه پارام کې دا بے غیرت قوم دے سو کے پہ یو رنگ کے دھوکا کئی سو کے پہ بڑ رنگ کے دھوکا کئی سو کے پروٹی کپڑا مکان دھوکا کئی سو کے پہ ہمارا اعظم غربت کا خاتمہ دھوکا کئی خیال امراغ ہے
सो कि हमारा पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह बांधी दो ककई और मुंगम पे इस्लाम लफज दो ककऊ कि मर्शी और आखिर बोठाई भी दो उर्जू के दगई हमरे डेर खुश अलग तास्त यो अकली खबरी को सर तासु दा ताना यूनिवर्सिटी टाउन दा कन दा दुनिया पुलिस चिता सुनी सी और कस्टडी दर बांधे वाली और तदल तपकोर की कले रागुन के दादा पोलाओ दा शमे दा गफ पे बांधे खुरे कि जमीन सड़े पावालात के रे अगला वरसी दादा कोर बांधे रे पुलिस पर कस्टडी के दे तो शमे शमे पखले मंडे बेदा बुढ़ागान ये जमा बंदी सुन्नती और कुस्ता काला बरता काला पूरे वाली खुदा तगो रही खुदा लोए औरत तगो रही द खैरात तरीका न पेजनई द ज़कात मसरफ न पेजनई पचा द खरोल तरीका न पेजनई खरोल तरीका खवागदा चिकम आसमान न बसीफतु न के यूफून बिन्नज़्र व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा व युतइमून अत्वाम अला हुब्बिही की ज़मीर चाहता राजे दे पखपला वर्ता उगे दे पचाए ओखरोला मिस्कीनम व यतीमम व असीरा खैरात तरीका पेजना मरी पसे सलेगल गवाड़ी बेबड़स्तने सड़े हो गोरा यो बड़स्तन वर्तवाला बरबन सड़े हो गोरा यो बनेन वर्तवाला बेवड़ो सड़े हो गोरा यो शल से रौड़ो वर्तवाला तेर औरजों की यो सिख रागे सिख जमुंग वतन दा खैरुन चगवाड़ी दा टोल फ्रॉड और धोखा दा डेर शई वर्षा सिख रागे के नास्ते सलाम अलैकुम वालेकुम वेले पकार होने दी और डेर मजबूरिन और माते ये तम औकते नो ताम गिरा दा जमा पशान और यो दड़ा ओड़ा में पकार सिख दड़ा उड़ो मां 50 रुपए वर्के हैरान शुम पर जिंदगी की दा तारीखी खबर हुआ कि द बचपन नज सिकान और इंदवान गोरम पर सवाल मा चरतनी दी दी खुदा जो डेर मजबूर दे पर खुदा बावरों का जो 50 रुपए मावर के नेक लाड़ो दौड़ो दुकान था और तरख ने सादर रविस तो पा 50 रुपये वाला ओड़े वागस्ता जान सराय हो अमरगर माथे जरदा खुशी को माला कमकल ये गए हजरत उमर बचवी چې د کوم دریاب په غاړه چې سپید تند مرشیم خدای به مانه ویلی په سپید تند مرشي د خدای به تاسو د حضرت عمر نه کوي دا وجد چې تر مونږ پورې اسلام را رسیدلې ده چې دا کافر به رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله خپل صادر به ورته وغوړولو پخپل به پزمکه کېناستو کافر به په صادر کېده په سبا می کتو هغه سیکرا چې سیکراغو نو ماته وی چې تا بیګا ما سره لوی نیکی کړی دا او زه لساتو زینو کې ګرځیدلم خو ما سره داسې چانو کړی لکه تا چې بیګا وکړه زه تا سره تعارف کول غواړم ما زما پلانای نامه دا او دارا تخلق وی خاغتی مالا وزې موبایل ما په کابل کې ستا کیسټي اورېدلې وی او زبا یو میاش پس بیا راځم بال بچ راولم او سره د بال بچ ز مسلمانېږي تاسو خیال را عزیزانو عرض میں داو چې زړه یو زړه
مولانا وی دل بدستا ورد کے حج اکبر است 100,000 کعبہ یک دل بہتر است سل زرا زل د کعبې نه تاوېدل دومره وقت نه لري لکه یو زړه چې د الله د پاره خوشحال کې او کوم وقت لري یو نو عزیزانو چل زده کوي د مړي او د ژوندي چل زده کوي والله العظیم کمړی را کې شوی دي چې ما چاته جواب نه دی کړی چې راشي ما کې مړ شو مور مې مړه ده چې پلار مې مړ دی چې لور مې مړه ده چې تر مې مړ دی چې نیا مې مړه ده چې نیکه مې مړ تیرا جمعه مې د سکه د ماما زوی مړو جواب راغی بس کور ته لاړم زنانه مې ځان سره کې او لاړم مرګري راته زمزم مال په آرام کې نه کنه تی بخلم لذي दुकान के राते वे जनाजा में आराम किए ना करते हैं किरानिश चिमनशी अरब हुई खला लड़ जनाजा में मामा में चाविशते हो बाला माने के पुख्तन हो की चिमा सर 24 घंटे नास पास की करते खबर ही में सड़ी जोई बने और टेलीफोन राता हो शो बस कोर तलाड़म जनाना निजाम सर के उखड़ी तलाड़म मां खानते वापस रहा मोर मेमड़ावा ना लूर मेमड़ावा ना यो जिंदगी की में चिकम कार करे गदा कि मोर मेमड़ावा नु मुफ्ती महमूद साहब दे खुदा बखिया गदा लेओ नु जमा मोर द मुफ्ती साहब डेरा मुतक़िदा वा पर बीमारी के बे माना पुख्तना कोला نو مفتی صاحب ته مې وویل چې زما د امور ستا ډېره معتقده وه چې د دې دا جنازه ته وکړې نو دا مې دړه ارمان پوره شي نو په هغه مې جنازه کړې وه نور نه ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات الا الاقرباء د مړ دا جلسے تقریرونه چې کوي دا وی اوسګار دي زه د عشق بکار کې اخته یم اوسګار نه یم مر اوسګار نه چې ما یو خاص سړی عالمي نیک سړی بزرګي ورتل ثوابي کله دی وی علاقه دی وی محله دی وی لارشه اوس چټونه دي صاحب لا خلکو چاپ کړیم دي ورپسې دلته بمی پلوسو کې چاپ کړی پراته دي ورسره تاریخ ماریخ واچي او پلانې دی او بالامانی او پلانې کله او پلانې کله او چټای پلانی کلی ته چې ادمړي غم ورسره نه غم داو کا بدبخت چټیان پرې د چې دا کم خوا روان شو کم پولیس گرفتار کو دا ساتي چاو استا کم کور روان دی پکم عدالت کی بے پیشی کیگی بیگا خو زما ملمو چنن با بیگا لد چا ملموی تا غم تو کار ایو خدا و لوری مڑاوا مونسا شپای پکورو ساری پی جڑل ویل بچیا بیگا خو خدا ملما پماوی دادنن اتسلوی اخکال مخ کی شیر در تویم چی ما تا یاد دے بچیا بیگا خو خدم علم پماوے خدای خبر شچ بیگا لم علم پچاوے تاسو خیال راغی تاریخ وګورئ د دې بزرګانو مرګونه وګورئ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې وفات کېده بی بی عائشہ ورته ناسته ولوري او دا شعر وی چې من لا یزال دمعه مقنعا فانه فی مره مدفوق اے پلارا د پیغمبر علیہ السلام په وفات می اوخي په سر کې بند کړي وي چې پلار می ژوند دی اوس به می د سترګونو د اوخو سیلاب روان شي پلار ورته سوې ورته وی بچیا
ولی جاڑی جڑا خو ما تا پکار دا داسی پولیس بمی انیسی چی پیجن مینا داسی کور تا بلار شم چی لیدلے میں ندے داسی عدالت کی بمی پیشی وی چی لیدلے میں ندے جناب مال پکار دا تخو جوندے چا سر بکین پام بدے غلط شی دا حضرت عمر وفات وګوره چې څو وخت کې وفات کې دی یو سړی ولا راغی پښتنه راغی نو داغه دا لنګ چې دی خطو دا گیټای پکې پټي حضرت عمر چې ورپسې دا شو کته نو आवाज ورته وراشه دا لنګ چت کا گیټای بربنډ کا اخر وخت نه دی اسنه چې دا حق ویل می په ذمہ پاتې نشي چرته د چا چې دا گیټای په پرتګ یا په لنګ کې پټي وي نو لا ينظر الله اليهم يوم القيامه الله په قیامت کې د رحمت په نظر ورته نه ګوري اوس خو تاسو گیټای چې موس کوي نو پرتګ باندې وهاي کنه اسیم خطه نه 24 غنټه به پرتګ چتی او دا گیټای په کې ښکارای عزیزانو د دې خلقو ژوند وګورئ د دې تاریخ وګورئ د دې مړی وګورئ د دې ژوندۍ وګورئ هغه څه کوي کړ مړی هغه څه کوي ژوندۍ هغه څه کوي او دا مدرسه ده تاسو ته پته ده چې پکې دین ویلې کی قران پکې ویلې کی حدیث پکې ویلې کی څومره طالبانو نن دا سر باندې کی اتلس د کوم ځای یا د بنو او تر نور چې د افغانستان او د پلوسو په کې څو نیخ د مرکه چې ورکه دا سړیتوب دی یعنی پلوسو کی الله توبه اې د خدای بندگانو تاسو به خدای له څه جواب ورکړئ زمولایم چې زه خپل بچی ته دا دین نه خېمه خو زما دا دین نه دی خوښ بیا کنه دا ته زما بیا نه دی خوښ که ستاسو دا دین خوښ وي تاسو به بچو ته خودلې حدیث کې راځي کم مور او پلار چې خپل بچی ته قران وکړي دغه مور او پلار ته به د قیامت په ورځ دستاربندي کیږي او تاج پوشي به ورته کیږي دا سي تاج به د مور او پلار ته په سر شي چې ټول د قیامت ورځ به رڼا کړي دا سوق دي وای دا مور او پلار دي چې چا دنیا کې خپل بچی ته قران خوړل تاسو خوښ نه تاسو په ایمان وای چې ټلویزیون ارش په ګوري کنه دا په لوسه خلک لا سوچت کوي چت کوي کنه ارش په ټلویزیون ګوري کنه وی سی آرونه در کرشتا کنه دا دی خنزیر ملک بیا ډیشنټین راوستي کنه دا شتا کنه ارش پای ګوري کنه چې د قران او د حدیث وقت د چا پزړه کې د ډیشنټین عمرم نه د ټلویزیون د ډرامې عمرم نه او د وی سی آر عمرم نه دا قران به په قیامت کې بخنی کوي ها دا به بخنی کوي دا قران چې استا په قبر زوی مچ مولانا صاحب سورته بقره اول اخر ته وایي سنت طریقه ده خو سنت ته پاس تا کنه لاندې دې زن طلاق سره څه چل دی سنت کا ور سره لاندې کېدم خدای والله کپری دي زموږ د ملک رواج ده احد نامه ده کڅ دی او کتاب ده دا ور سره په قبر کې دي 13 ورځې کې عمره شو نو
لغوړ مړیو نو یو شیخ اوس لګیا دی داسې د غیر اغستی د قبرونو کوتکانی غونډې نه دا په قبرونو چې پاسه چون دی اوس لګیا دی چې الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الکه دا دې سپګمو ته ورچ زوس ولا مرګه دا څه دی ویجی دا آیات کرسی دا چې د سپګمو ته ورواچی نو دا قبر عذاب په معاف کی یاره چا قبر تیار شو کنه نو دا خپل عادت می ور سره و تاسو خیال را خانان مانان ارباپان ټول ولاړو ما مړی والا ته وی چې خدای دې کورم بران ک جدا بلا دې راوستا نه غصه په دې رااله چې اوست لګي مړی دا آیات کرسی باندې کوتکانی دمه ولاندې سپېګمو ته د مړی ورچې سوچ وکړئ قرآن د خدای خبرې دي او ای په ایمان او زم په ایمان وای چې یو طرف ته در تاواز وشي چې نن د وزیر اعظم اهم تقریر دی اهم یا د صدر لغاری اهم تقریر دی په ټلویزیون باندې او دی وخت کې چا درته ویلې چې نن د قران د اهم سورت ترجمه په جمعات کې کیږي تبا ترجمه تراشه او کاغه هم تقریر تبکی ز کلا کلا جمعات کې اعلان شي چیرونو کې نه د دین یو څو خبرې بکی نو دا خلک کېړای والی روان شي ماما کې نه کنه مړه دا اوسګار دي نو غرض یو دې سټ نه ونی و داس مال دا اوسګار دی ویلو مال ته اوسګار نه ولنه زما کار دی مال په قیامت کې به خدای ستا بخنی ته اوسګار نه ستا بخنی ته دا چرته لیکلی دي كذلك اتتك آياتنا فنسيتها كذلك اتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى يا رب لما حشرتني اعمى د قبر نه دي داړوند ول را پاسولما الله به ورته وی کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها زما کلام در تراغله وغد هیر ک نو کذالک الیوم تنسا نن تم زما هیر خدای به وی ته زما صحیح هیر الله دې امان راکړي چې هغه ورځ چې 50,000 کال به او هغه یو میاش به د دنیا د 50,000 میاش عمرې یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمرې کروڑونه کال به یو رضی او الله اعلان کی چې ته زما هېره انجام به دې سي زما قرآن دعوت درکړې شو ته اوسګار نه وي نو نن زستا بخنو ته اوسګار نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به شفیع المذنبین لوی وکالت په قیامت کې دی کوي زجی وای به خطا غه چا اعلان شو چې د پیغمبر یو څو خبرې بکیږي او ته د جمعات نه بار لاړې زما خبر اورېدو ته تیار نه وې نن زستا شفاعت تم تیار نه نو ماما بیڑی مغر کده زمون وړاندې او استاد سره پسې یو سړی ماته وی ته د کشمیر غزا ته تله مالنا ول کشمیر غزا ته نه تله مال خو نه تله ول ته څنګه مولای مال ته تله ول نظم نه تله نو مال د بی غیرت قوم امام چرته غیرتی کې دیش
دې به خو به زمو چې څنګه ته داسې ځای مکه نو غر کیو ماما غر قسم په خدای دې چې په پختی غر کی دنیا ممتباد حدیث کې راځي ما ته جدا حدیث کله رايات شنو زه حیران شم چې قیامت کې مالدار او غریبانو بخلې شنو دا غریبان به 1500 کاله مخ کې جنت ته ځي ما وی چې دا غریبانو څنګه په پختی ګارامیان شو چې دی به 15 کروڑه کاله مخ کې دوزخ ته دا چې لک خدي وسی نشتا وس پیشو ترغی پوری شیخ ای چې په مګو نه پیغه بالا مړی کې نن بې په مخ راغی ما ته وی چې مولانا صاحب خدای ډېر مهرباني وکړو مال زوی مې به شي وی مال سوش جی ډېر مهرباني وکړو څه چل دی و بس خوشاله نه خبره کوله نشم خدای ډېر لوی مهرباني وکړو سوش ولکا ول خدای مونږ ته خپل ټلویزیون راکو ما ته وی اول زمون بچی پردی کور کې تلو ټلویزیون پسې اوس خدای مونږ ته خپل ټلویزیون راکو نو مونږ ته مبارکي ورکا ما ته وی تاسو وای یو افسر ما ته وی مال په ټلویزیون کې کله کله پهلوانیم کیږي ما هر سړی شی په خپل سترګو لیدلې ده مال چې تفسیره په خکولې شم بیا نو چا پهلوانانو ته وګوري خو د امریکای پهلوانان یا داسې کټي کټي دا خزم ورته ناس دي پهلوانانو ته ګوري او داسې چې ورته وګوري چې هغه سړی مو ګوري او د خپل میړه ته مو ګوري چې وای مورې په سترګو وړاندش سړی خدا دې دازه دې سمګیلا ور کړی نمون د خپل لاس پردوخ په خزو باندې پردي سړی خوخاو لا څه دا کنه ده مولانا صاحب مساله دا ده چې د پلیت خزنه بم اصله خزه ستر کړي د پلیت خزنه د کنجری او د ډمې نه بم اصله خزه ستر کړي سړی نه خو پرې د خزنه بم ستر کړي نن پکور کې مونږه د سړو د فیشنونو د قسمه قسم کنجرتوب او د ډبتوب بازار د خپل لاسه خپل خزو خپل لونو تلګول خپنه شي زما متعلق بم پراپګاندا ووري چې بجلیګر مولالون په یونیورسيټي کې سبق وي دا یونیورسيټي دا ورشي کنه تاکي کو کوي کپ پهلی جمعات کې مالور کې نولین ګیره کلام او فخرس ورېګم په پهلی جمعات کزما کور کې ټلویزیون کزما کور کې ټلیفونی کزما کور کې ریډیوي تاکي کو کوي ګیره مې کله کوي فخره مې سور کوي کینی ټول فخرس وارشه نو چې دا یو بل پسې زدا ډرامې کومنو خلک مو برېدا مړه خلکو د لګیا دراشي په کور کې ایډیشن ټینا لګېدلې نو خراشي کنه به خوتو وګورئ زما کو رشم نو عزیزانو عرض میں داو چې 2 کاله پس په د عمل کمپلیټ ډمی دم بې الکان بډمانی جنکای بډمی خزه بډمی او بوډاګان دي سرناچیانی دی به سرنی دا به سرنی راغی تاسو به وګورئ دا سه حال را روان ستاپ ملک باندې اوس تو ګورا لوی ترقی د پاکستان په حکومت کې خزو کړي دا دومره لری لاړې چې تاسو هغه ومه پیړۍ د قبر نه را پاسي خپل ځای ته بیرانه ولې کرابه ولې والله کې راوړي دومره لری لاړې شراب را شتا سره پایا تابات کې وګوره هغه ورځ د یو افسر د لور واده شوه دی په انټر کانټیننټل کې 1 لک روپۍ د یو ټیم د روټۍ بل 1 لک روپۍ
د لور واده نو عزیزانو عرض می داو قرآن ملمه دې تاسو ها تاوی قرآن ملمه دې ها قران کریم ملمه دې په دغه مدرسو کې په اللهم سره هغه هم حالات داسې د زمانه رفتار داسې روان دي چې پاغي پویدون کی پاتې نشو. اوس مولانا صاحب امام فخر الدین رازی هم د خدای بنده وکړه چې په قران کوم تفسیر لیکل زمون زمانہ به ونی کی علامہ علوسی خو مو کړ حافظ ابن حجر خو مو کړ علامہ تفتزانی خو مو کړ تاسو خو دوره حدیث لولوي علامہ تفتزانی غوندې په بخاری شارح پیدا شي علامہ عینی غوندې په پیدا شي فیض الباری غوندې شان ورشا کشمیری غوندې په پیدا شي. نو عزیزانو دام غنیمت ته چې په دې زمانہ کې سپ اللهم سرا الله الله ویلو والاشتا واوري. اخیری خبره در تقوم د پلوسای خلق واوري سلور پلوسای په ودونو کې روټه ورکول کمپلیٹ بند کړي که ایمان در کی کمپلیٹ که پوینو سو کو جاری کنه وای زهر هغه پیسې باندې جمعات جوړ کړه دا پلوسای څومره لوی نامه ده اولم دې سرک ته وګوره هغه ورن لغاری په بالا مړی کې تیر دو رحمان بابا زیارت تطلو درې ورځې مخکې ورته پی ډی ای او کارپوریشن او سی ان ډبلیو والا او سرک صفا کولی چې صدر صاحب په دې لار تیری دا سرک موږ دا مدرسه موږ دا واداغه پیسې راوړی دلته په یو کمره جوړه جمعات جوړ کړي پوزي پیوالي درای پیوالي هغه پیسې راوړی چې خوار غریب لای ور مړې او شو هغه پیسې راوړه سیمټ پیوالا د مدرسو ته کمرې پکې جوړ کړ دا صدقه جاریه وي چې تر کومه دا شی آباد یو خلک ته فایده علي نوې نوې ثواب به قبر ته الله پاک غمړي ترسه ما کې مړی شي دی ورشي زما وطن کې زما ته پوسو کې ابل کاله می تر مړو چتر می مړو ازمون ملک ما ته وی چې افریدای جوه کې مونږ افریدیو کنه څنګه چال کې دا وړم بیره دي خیریات مال خیریات کم موټر می راواستولو خار نه مشپک پکی اوړو او زمونږ د کلی جمعات کې پکی نو پکی میو لګول و چاوري جمري چاروړې مورای وړې کنه دا وګوره و چې دا خو بابوزي دي کنه مالدغه اصلي ورشي دي خلا کارونه غلا وڅاکو کورونه موران نه دي درمو کاله کې او خرو کنه زمون وطن کې دا رواج دی چې مړې اوچت کی کنه نیم خلک جنازې سره لکان روان شو دا بوډاګان ورجو تکین او په زهر ماړه شي بیړه مغرقش نه دا غره مور میمړوا داسي پلار میمړو داسي لور میمړوا داسي خیال براغي جمعات مدرسه پکې پوزه درای دا صدقه جاریه ده زدا ایمان خدا پلوسای والا تھے زمازی دانو اسے رحمان بابا وی هیڅ اثر د رحمان اوخی په یار نکا هیڅ اثر د رحمان اوخی په یار نکا خدای دې نکا د چا اوخی بیا اثر دا زمون خبرې بیا اثر غوندې درته مې وکړې الله دې ماته او تاسو ټول ته په عمل کولو توفیق راکړي. عزیزانو شاباس پسې بنځي شاباسي پسې بنځي دانن د الله عظیم قهر چې در باندې نازل دی د ګرانه ته وګورئ سره باټینګن په 1.5 روپۍ کیلو دي ټیپرو ته دی ګورا لوګانو ته دی ګورا پلانی ته دی ګورا پلانی ته دی ګورا دغه وجه څه ده دغه وجه دا ده چې چا د بندا سره کړي دا خدای خوار کړي دی دا څه ده کنه
مونږ د بندا اسره په د الیکشنونو کې مونږ د خدای اسره پریږدو د بندا اسره والو چې یره کدا منبر شنو مانه به د سرو مولای جوړ ا منبر نه چې ورپسې بیړایم غر کشي قمتانه مولای جوړ نه ما په 45 کال د پاکستان کې د بندا اسره نه دا کړ بالکل نه بالکل نه مې په بندا پورې اړه تړلې دا الله په باور په هر چا نه غورزم او علم نشرح سورته مو پیچو فکر والله چې په ورننه وزم کله کانی پشانی موم ته جوړ شي تاسو خبره کوم مشکل چې در تپیق شي علم نشرح سورته وای او هغه طرف ته چوف کته ګوره چې مشکل دی اسانيږي کنه سن دیکھو ګورئ خدای مرکز دغه نه ما دا زمالاس کې دا سوکو ګوري دا 1500 تسبیح وای دا څه چل دی مال چې یو ځل تاو کوم او سار میړه کې سراشي نو ماخام خدای هغه کار کړی چې بیا تاو کوم چې ماخام میړه کې سراشي سار خدای هغه کار کړی سپیوي مال بلم لا څوکشته په دې د وینا قابل بل څوکشته سیوا دا غزات نه ها ایو خزوا د شپې لګیا و الله الله کول یا الله زار وخت الله الله و موتا یو ورځ مونږ چې زما بنده ز دائم نو आवाज ورته د اسمان نو شو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماس گفت اللہ ہے تو لبیک ماس وی نیاز و شور و دردت پیک ماس و بی بی داستا اللہ ویل چی دی دا زما لبیک دے پخپل ذات می دی قسمی چی تا اللہ وینو زدر تحاضر ولاڑی ما بل سوچتا پا تسبود وینا قابل بل لازم اس مولانا تنویر رحمت اللہ علیہ یوزلی تقریر کولو قسمی اخڑو واللہ باللہ سمت اللہ دریزل قسم اخڑو کہ مجھے خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے یوزل اللہ دا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ پہ وقت کی اختلاف پیدا شی او سڑے مڑو منز او داس روجہ حج زکات ایچے نے اکڑی دا دنیا مردار جنازے اوکو کوي نکو ملیانو پی جگڑا مفتی کفایت اللہ نے استفتاء شو چے جی دا سی او سڑے مر دیو پا عمر کی منز او دا سوی سم ندی کری ویل که یو گوا دا سی پیدا شو چی پا غلطای چرتا دخلینا اللہ نو موتیوی نو مم جنازہ ہو کئی نو بلم لا چوکشتا پا تسپو دا وینا قابل نو اغا بست عبداللہ پا معشوقو دا جہان فخر کڑا فخر پا حغچی پا سبحان فخر کوي دا فخر دو ذات دی یو اللہ دے یو جناب محمد رسول اللہ کلامون دو دی یا دا خدای کلام دے یا دا محمد رسول اللہ کلام نور ټول گپ دے فضل دی اس نشتا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره دعاو کې چې الله په دې ملک عمر ابن عبد العزيز غوندې پیدا کړي اللهم امين خدای دې ملک عمر ابن عبد العزيز غوندې پیدا کړي خدای دې ملک نظام بدل کړي یا الله کوم کتاب چې دا طالبان او دا علما پڑھاوي او وایي خدای د دې کتاب نظام راوړي یا الله چې څوک نه راوړي ورته هدایت وکړي که هدایت نه خدای هلاک کړي خدای چې د چا په تقدیر کې هدایت نه تی هلاک کړي خدای استاد کتاب په موجودګۍ کې چې د کم ملک فیصله
د پیرنګي په قانون باندې کوي خدای تورته هدایتو کې کني هلاکي کې انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.